رازه پرایستا والدین دي والد خپل ذمہواری پرې خیره سو زامن دي دومره دي د دوی د سر نه اخلاق پورې دو کې د مسلمانۍ سنه خشته نشته یره ویجی ترقه دور دی ترقی سی شعر یعنی کمیس پرتګو باسا کدی ته ترقی وای نو دا زمنګ نه خره غویان سپی سپای د موږ نه مخکې تل لیخه موږ په پسې ځو اوس کې خیر لکه پرتګ هغه سره نشته غوی خر سره پرتګ نشته سپای سپی سره نشته کته وای کالی سرګندول کمال دی بیا تا نه خر سپی سپای مخکې ته تللی रेवन उलमा लिखी यूरोप में कौन सी तरक्की तुम्हें नजर आ रही है जार खुद इस्लाम नशा चावल दल्लुर हैसियत वाला वर्क बचाए देदा ठीक शवा एदा लाड़ा बल कोर के मोर ते जोड़ा शवा अलग अगरस्ता मोर दा हक एदा दे ददे दखपो दल्लान दे जन्नत ते सर د لاندې ولی نه وای چې جنت ته خپل لاندې جنت ته دا پشان د لور بساته او د لور ته د ګور ته ولوي دا د مور پشان بساته د دې هغه خپلې دي دا بارانه د دې لونه شوي ا د دې هغه لاړې اخوا د غبلې لونه اسلام خدا دی نن سپاتشتي ازادي غواړي پرون یوي جنای دریو رونو لا د مور پلار راوړو لا پچایو کې زهر اغیم خرس نه دموت اس قرآن کریم نه اخوا دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په اخوا یو خبره کې ترقی من خو د دې مقابله کې څه شی منو نه نو د شي حیثیت زمونږ پنځ نشته قتلونه کم شي دي رونو پکې قتل عام بچ کېده کم شوی دی که کئی سو کبالره د پانسی کوي غلاګانې په نیش حساب شوي دي که کئی نو لاسې کټ کېږي زما رب چې سوی فیصله و په دې کو موږ د یورپ په قانون لعنت لیکو یورپ په لکایو مو چته کړې ده ښه روشن خیاله سپی او سپی دي که ترقی بربنډوالي ته وایي نو هغوی موږ نه تل دي مخې ته موږ وروستو پاتې یو روپۍ قرض پې نشتي روډونه یې جوړېږي څنګه فلحال دي داسې وو شاید چې دنیا نه مخې ته لاړ شي چې غلا پکې ته نه نو خود به مخې ته ځي هر سړی به پټي موړ به په عزت به دلته خو غلاګانې دي دلته څه شی دی دلته د خدای کور محفوظه نه دی دا جمعه سپیکرې بیټریانې ایدا وړي خدای کور محفوظه نه الله دې زموږ په حال رحم وکړي موږ په بل سرحد روان شو مقصد دا دی ذمہواری وپېژنئ ستا زامن دي لونه دي ستاسو ذمہواری دي که د وړو پلاره تا ادا کړي خښ کړي دي بل رستا نمبر ادا خپل ذمہواری ادا علماو ته کېنوه مسلمانې کا بیا یې دکاندار کا ټیکهدار کا لیډر کا بل شی کا انجینیر کا موږ دا نه ویو چې پټکې دی وای میراب کې دی ولاړ دومره میرابونه نشتی مسلمان کا پدې سړی مسلمانېږي ظلم ته بیا ظلم وي انصاف ته انصاف وي نن دا کتاب یتیم کتاب د دنیا په کتابونو کې چې دی نو قرآن دی عملی لحاظ سره یتیم نه لستلو لحاظ سره خلق له نه چلو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زرد علم با ختم شي صحابی را پاس دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
څنګه به علم ختم شي؟ موږ د تا نه قرآن لوستی دی نو موږ خپل بچو ته قرآن ښیو، زموږ بچي به خپلو بچو ته قرآن ښیي، د هغوی بچي به هغوی ته قرآن ښیي، نو دا سلسله به روانه قیامت پورې، نو علم به څنګه ختم شي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ملګریا ما خو مدینه والو کې په تمام خلکو کې تو خيار سړی ګڼلې، دا څنګه کمقله خبره دی وکړه؟ ته ګورې نه دا مخکني کتابونه، دا تورات انجیل، دا خلق لولی لګیا دي، لیکن دې کې چې کوم حکمونه دي د هغوی پابند نه دي، لولی عمل پې نشي، دا قرآن لولی به خلق لیکن عمل به پې نه لولی دې کې نه چلو شو. دا تاسو ټول قرآنونه واخله، جومات ډک شو، ټول قرآنونه واخلو، څه چلو شو؟ په یو آیت ته عمل نشته، دا تلاوت ته ځای نه نیسي بیا. نه کې ګوره زما رب څه وایي، واتو الیتامی اموالهم، یتیمانانو ته د هغوی مالونه ورکئ. زر ځله د آیت اولله اتا ته یتیم پاتې شوی د هغه حق مه ورکوه. ته په دې ایمان دی نه رور، ایمان دی پې نشته. نو حضرت فرمایي مرګریا دا به لولي خلک. ام دردار رضی اللہ تعالی عنہ، ابو دردار راغی، صحابی دی، سخپه دی، مور ورته وی بچه ولی څه چلو شو؟ وی ما په خلکو کې سوا د مزونو نه څه شی ونه لید. ای صاحبه صحابي خبره کوي د خپل دور. مور ورته وی ولې غوسه یې؟ وی ما په خلکو کې سوا جمع سره امامت سره د مز کولو نه علاوه څه دین ونه لید. ابو دردا که نن راشي موږ ته مسلمانانو نه وایي د سره. دا خلک خو زه وینم چې صرف جماعت ته راځي، مزونه کوي، جمع سره امامت سره، اخوا د دوی چې کوم حالت دي نو حالت دي. صحابي دی د خپل د دور قصه او خپه دی، غصه باندې کور ته تللی دی. خلک صرف جماعت کې موز ته جمع کېږي، خو چې نه موز نه ووته کاروبار یې بدل دی. دغه زموږ نه دی. څه تبدیلي رونو ځان کې راولی، هسې به ونه شي روانې به وشي. دا ذمهوارۍ دي. ستا چې څومره اولاد دی دا په تا بوج دی صاحب. موږ اولاد له د بنګلې د جیدا پلاټونه ګاډي لوی لوی، دا موبایلې چې بیا عربو کې نن ګور له ښځې له دومره موبایل راولیږي. دا تا له رالېږل دی، ته خفه کېږه مه، دې کې ته مه ماسخوتن کتی شي، چل به وشي چې ته یې ولیدي، څه به وشي؟ بیا وی دا چل نو دا چل. اے رور ایس چل نشتی، اے ایس چل نشتی، څه چل دی؟ تا والا پخپله داسې شی ورکو چې زه خو ټیک ته پورې یم، خو دې کې ته کم ملک، کم قوم، کم سړی ګورې که نه کتی شي، زړه به دې موړي په کتو کتو. دا یې معنا ده که نور څه معنا ده؟ ما له خو بله معنا د دې نه راځي. بیا ګیلوم که بیا ما ته وي دس چالو شو، وي زما زبردست چالو شو. دا شی والا ورکړی چا و؟ وی ما ورته لېږلی و. مې ته ویاو، مې پخپله ویاو، مې ستا نیکه به قصه کوله چې ګیله مه کوه د بله. دا ستا د نیکه روایت دی. وروڼو موږ ستاسو عزت غواړو، خپل عزت غواړو. ستاسو په بې عزتۍ خفه کېږو، په خپلې خفه کېږو. ستاسو رسوایي بې عزتي زموږ رسوایي بې عزتي ده. الله دې په تاسو هم پردې واچوي، په موږ دې هم پردې واچوي. الله چې کوم شی حرام کړی دی کور ته مه راوړه، مه راوړه. تا شراب او چرس راوړو، ښځه انګور باندې چرس کی، شراب بس
ته به بیا سوی دا زما ده، نه رور ستا نه ده، بالکل نه ده. دکاندار دی مسلمان دی به شراب او چرس نه خرڅوي، حرامه ګټه ده نه به کوي. ښه حاجي صاحب دی، ښه نیکانو پوزیشن دی، شراب و بوتلې ورسره هم دي، چرس ورسره هم دي. هر هغه شی چې الله او رسول حرام ګرځولی دی ستا دکان کې به نه وي. د دې وجې نه شراب چې په کم سورلی کې راځي، څوک اوچتوي اږدي پیکوي، په ټولو لعنت. تعاون وشو که نه، بډګرام نه ما شراب یوړه تاکوټ ته خپل ګاډي کې تعاون مې وکړ، تاکوټ نه بل یوړه ګنګوال ته، یو ملعون هغه شه، بل هلته بل ایسته اوسته ورکړه، ټول لعنتیان شي. په غلطه کې ملګرتیا د چا به نه کوي. الله اکبر. نو خپلې ذمهوارۍ وپېژنئ. آیت ما لوستی دی، یا ایها الذین آمنوا ایماندارو قو انفسکم، ځان بچ کوئ. وی اول ځان دی، دا خبره متل زموږ د قرآن د منځه دی. قو انفسکم، خپل ځان بچ کوئ، اول ځان دی. و اهلیکم، خپل اهل و عیال، ستا کور کې چې څه دي، زامن دي، لوڼه دي، نګیندې دي، والدین دي، پکتا ستا نسب دی، دا بچ کا. قو بچ کا، زان اہل نارا دورنا. وقودها الناس والحجارہ، چدا غور خشاک کانی دی، خلق دے او کانی دی. یا غبطان چه دی ورطا خدایان وی نو اللہ بے غرزی داستا خدایان دی. یا د دنیا اور کانی نسیزی، د جہنم اور کے کانی با همو لکھیگی. وی زما خدای پاکا غوخا ڈوکے خوب جوڑے رسانی ورطا چکا گٹی پکی او لکھیگی، دا سے اور دے چکانی با او لکھیگی. علیہا ملائکت غلاظ شداد، دے بنی فرشتی دی، ترس پکی تا نشتی. دا سے فرشتی اللہ مقر کری دی دوزخ بانی، چاگو اگلا پہیچ چاہ بانی خوگی دل نشتی. ترس پچا بانی و نرازی، ترس مرس نشتی. خواہ دیو جے قرآن وی زان بچ گئے، اہل بچ گئے، زان بچ گئے، اہل بچ گئے. زان اساتا آل اساتا. حضرت عمر راغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان بچ کو لو چل خو تاسو منگ تا خولے نے نو راضی منگلا منگ دا خپل اہل و عیال سنگ بچ کو. نبی علیہ السلام فرمائل عمر دکا میں نہ چی اللہ رسول تمنا کڑے آگے نمنشا، دکا میں نہ چی اللہ دکا میں چی اللہ حکم کڑے دے درتا داغی پخپلا پابن شاہ اولاد پابن کا. دکا میں نے چی منے کڑے پخپلا من شاہ اولاد من کا. عمراتم جنتی استا اولادم جنتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوشم جنتیان برونو من کلیو چه من دا منکرات و نزانو ساتو، خپل اولادو ساتو، اوامرو پخپلا پابن شو، اولاد پابن شو، بابن کرل اولادم جنتیان منگم جنتیان. منگ پلرونا پخپلا منکرات کیوں نزا منگ اولادی ام کئی نو منگا دوزخیان نو منگا اولاد دوزخیان. دین خودن نور پشانے واضح اللہ لے گل دیکھو سپٹی پناہ خبری دین سیبا. اللہ اکبر. ہائے ہائے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ دے پاک سڑی باندې رحمتنا نازل کی وردا نبی دعا کی دے اللہ منگتا سورا ولی خان اللہ دے پاک انسان رحمتنا نازل کی چاگا خپل بچو توئی اے زما بچو ستاسو گاون ستاسو رشتہ داری ستاسو صلہ رحمی ستاسو موز ستاسو زکاة دا چرت تاسو نازایا نشی پدا انسان دے اللہ وی رحمتنا ولیگی تے اخپلو بچو تو وی او بچو ستاسو نتاسو گاونڈی زایا نشی تاسو نستاسو گاونڈ تا ضررن رسیگی دا سکل ما تا خول شای یا پینزشپک کوٹی وی چاگو یو بل نا خوشحالی ما چا سزے کی تپوس کرل ما تا پا نا سر جواب را گل سو چلو شو ولی مسلمانی نشتی اللہ چورتا مسلمانی وی آقا نشتی رونو آقا نشتی خپکے گئے مو نشتی چشوانو تبا پخپلا ہوا ہے چشواو سا منگ نا گاون پارام خوب کولی شی منگ نا یو گاونڈی دا سپا دے لاری پاسانی تیروتی شی آسی زان پسی حوری انتقال کری دیا روانی پارام کینا حورو خواندہ پارام کینا نور سالار زان لو گور حورو خواند دا خویون نہیں دا ننچر قوم دی دا نہیں بالکل نہیں دا نبی علیہ السلام فرمائے قیامت کی والدین انہوں بتپوس کی گیا اولاد دی ولی بی دیناؤں وی زما خدا تبارے ما عمری حجو نہ اکڑا مزونا میں اکڑا از جنت تورا سے دمتان استا دا اولاد تپوس دی ولی بیدہ بی دینو دے بچی راوڑل خونو کڑ زیادولی آوازی نو دا تا زمواری دا استا زمواری دا اللہ و رسول وینا دا دا استا زمواری دا اللہ اکبر تانا تپوستے اسے وڑو پلار جوڑے گی مو جوڑے گی والی جوڑے گی مو جوڑے گی نندا مور پلار ویخ دی چیزا اولاد سکی پروانشتے زوی دولسو بجون رستو کور ترازی مور پلار دا تپوس کی زوی کم دے کیوی نا دا دیو جنہ زامنو آغا تاریخ رقم کو چھ دا دین مخ کے چا دا تاریخ ندے لیکن ندے لیکن دا وینا خونی دی ٹولے کنا زمواری ادا کیسے وہ تو پشمنی راغلے جماعت کے نا سر ٹک و باس تصبونا اجی سیب امیر سیب مولی سیب پدی بخلاص نشی تو پدی تصبو شمار کا لونا دی سودی نگین دی زامن نسی اگوی مز کشتے دسیو مو گورا چتا سلام گرزائی محلی خدا کا سب کی خلقی زیاد کو نہیں کنا نسی او گورا کم کم زامن میں مزکی دی کم کم نشتا لار شبیہ زیری واخلا تاسو نوائی سی چلو چاگوک گریگی دی ما اشراقو کو اشراق ستاردو قبلی گی نا سیشی اشراق دیو اشراق یو مستحب عمل دی او دا فرض دی پزوی بنی موز کول نو فرض نہ کہ او نفل کے تا دماغ خراب شیدی تا منٹل تا بے مخوص پر شکال لے گرمی دا ہوشوی اشراق قضا شو اللہ نے نصیرون یو خکار دے اللہ دیار چالا توفیق ور کی چوکی خو نسی دی نسارو اپدی بدی نسی دا ولی او دا سی بونوی تا تا چی اشراق دی ولی ندے کرنا بالکل میری بالکل یو خکار دے
پوه شوې و دې کو ثواب دی و دې نه که مجرم نه او دا چې دې ونه که نو مجرمي انصاف به اوس پته وي پخوا به خلکو انصاف حکومت راغلی اوس خو ټوله بې انصافي ده که پوه شوې دا ذموارۍ خلکو پېژندلي نه دي ښه الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي یا ایها النبی او نبی صلی الله علیه وسلم قل لازواجک خپل بیبیانو ته ووایه وبناتک لونو ته دې ووایه ونساء المؤمنین مسلمانانو زنانو ته ووایه څه ووایه یدنین علیهن من جلابیبین کله چې کور نه بار تله راشي ځان باندې لوی لوی څادرې دې واچوي بیبیانو ته زما نبي ووایه لوڼو ته دې ووایه مسلمانانو زنانو ته ووایه کور نه بار تله راشي نو لوی څادر دې په ځان واچي دا حکم چاته دی نبي ته دی ما تا تم وای نو خپلو بیبیانو ته ووایه نو لوڼو ته ووایه وایو من نه پیغمبر یې نه دی پرېښی په ارام هغه ته وایي بیبیانې دې پوه کا ای زما نبي بیبیانې دې پوه کا لوڼه دې پوه کا ځکه اول سړی بیبي کور ته راولي لور بیا وروستو کېږي زموږ غاړ ته خو دستور دا دی اول ذمواري د بیبي ده په سړي بیا زامنه لوڼه چې چا کېږي جو کېږي نو پوه شوې کراچۍ زموږ یو مرګ لوی عالم دی څلور بیبیانې دي زموږ دې علاقو څوک تللی چې ملاوشیر شاګرد و هغه ته تپوس کړی دی چې ستا څو بیبیانې دي حضرت وي څلور اولاد اته وي که څه وي که ده ته یې وي ستا څو دي وي یوه وي څو اولاد وي شپاړس هغه کته وکتل بیا تپوس وکتل پوه شوې تپوس وکړه چې پته درته ولګي ها الله اکبر قرآن بل ځای وایي یا ایها النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین اے نبی دی بیبیانو ته دې ووایه که صرف دنیا غواړئ نو راشئ چې دله درکمه رسخت کم ما سره چې پاتې کېږئ نو دین به غواړئ دنیا به مقصد نہیں دارنگی محمد رسول اللہ تعالیٰ بلزے فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائی وَأَنذِرْ عشیرتک الاقربین زمان نبی خپل نږدې رشتہ داران پوه کا تم خپل نږدې رشتہ داران پوه خبره د رشتہ دارۍ حق دی دوته دنیوي فایده هم رسوا دوته دینی فایده رسوا لویه فایده د دین ده نږدې رشتہ داران دی پوه کا زمان نبی دارنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حکم خپل اہل تا دموز وایا نبی خپل اہل تا دموز وایا تو مرورا خپل اہل تا دموز وایا بچی موز دے کڑے دی ولی نہ دے کڑے
پوه شوې ټولو کې اوچت په مزونو کې مز د مازدیګر دی پوه شوې نو کرکټیانو دا مز ضایع ځي کینو په ګټه به انګریز داسې لبه والا جوړه کړه چې دا مز یې ته نه د سره کنارې ته کېښو په ګټه ټکول هغه څه مز به چې وټکوي سړی که څه شی پاتې بیا اهل ته د مز وایه خپل اهل ته د مز وایه الله اکبر اللہ اکبر وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا پل اہل تا دم مزویا پا دے بانی کلک اسیگا دانچی او زل دو زل دیوینانا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کلک پہ اسیگا لا نسلک رزقا تانا منگ رزق نغوارو نحنو نرزقو منگ تالا رزق راکو وَأَمُرْ أَهْلَكَ زمانه بی خپل اهل ته د مز وایه نسب نبیانو ته به حکمي ما تا ته نه دی که نه خپل اهل ته د مز وایه راشه قرآن د لقمان حکیم واقعه بیانوي وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ دا حکیم سړی او پنساری نه خادو بری انج خرڅول نه رو حکمت نه ډکه خبرې وی الله ته پسند شوي د زناورو بعضې خبرې چې الله ته پسند شیری د هغوی په نوم صورت راغلی د هغوی الله صفت کړ دی هوت ته وګوره صفت الله کړ دی توحید مسئله کړ دی سیوا میگی تا وګوره زما ستا خپې لاندې په سوونو راځي د قوم یو خیرخواهي کړ ده الله ته دومره خوښ شو پسند شو د هغه په نوم صورت راغی سورة النمل سورة النمل او بچوړیا شرک مکو تم پل بچے د شرک نه ناروا نه منې کا پوه شوې بیا ورته یې اے بچوړیا که چستا سه نیکی وي ذره بر نیکی وي کاڼو د لاندې وي باره یا کت اسمانونو کې قسمکو کې الله به راولي بیا ورته وی یا بنیا اقم الصلاة بچیا بوز کوا دا کسی د دې ولی کوي دا کار به تکه پشان د لقمان بچیا موز کوا وامر بالمعروف امر د نیکه کو ونهی عن المنکر او بدو نه خلق منې کو اوچت کار دا دی چې د نیکه حکم سړی کوي او د بدو نه منې کوي نن دا د بدو نه منې کولو والا تار بالکل خلقو پریښی دی په یو زما خیال سره بجلی نه بلیږي او تجربه وکړئ یو ګرم تاری یو یخي پوه شوې بله بله بلیږي نن بدو ته بد ویل نشته روانې وش بدو ته به بد وای حدیث شریف کې مثال پیش کر دے دو چاته کشته ده
دا لاندې چت دی دا په لپاسه دی دا لاندنی راځي دې ځای ته بره راخیږي د کنارې نه اوبه وړي دې کتنو سوچ کو دا بره خلک تنګېږي یا چې موږ سیات په سیات زو خانه ده اوبه خو دې کوز ځای کې د سړي بره اوس دې چل کوو جو شوروش لخوا برنو ورته ایسے بس چل لے یرور خیر دے منگ دلتا نریونی سورے کو چی اوبا مبزان تراولیو سکو آہا خیر دا ٹھیک وقت پل کار کوان برنی با بچی نا کدوی لاس نزدیک کچ زانم تباکے و منگم تباکے نو دا برنی با بچی کدوی زا خیر دے ایس خیر نشتا رور نہ بچ کی ټول بډو بی نن بدو تبد ویل نشته پلار د خپل اولاد بدو تبد نه وي او اوس ماحول د سه جوړ شو چې ډیر پلرونه ماته ویلی من خپل اولاد بدو تبد نشو ویلې مې زید په سین لرازای نن سبا چې جنبېړې نه مې وغورځول جو سیره به جنت کې رسېدلې تور بلې ټیم کې نن سبا رزي دي ځکه وړي کې چې دانګې د ګرم د جیمې کې نو بیا مزه نه کوي نن سبا ځواني را د سین پوه شوې بیا خو ته د غورسین ته د غورځولې سړیه ذمہواری چې ادا نه کې بیا به د دقسې حالې او ټک ټک به ګورې حیران به خپلې ذمہواری ادا کیسې به بیا ورته وایي بچیا 60 خلکو نه ماړه وه وی زه خان ته ګورم خان وی ټنګلۍ ته ګوري دا ساره بټګرام متل دی قرآن وی لقمان خپل زوی ته وی او بچیا خلکو نه تکبر سره داسې مخ ماړو داسې مخ ماړو منګه داسې خلک لیدلی دی رونو چې غریب هغو سره سلام له راغل دی او دی کټ کې داسې پروت دی د الله ته چې پلت اچوي که نه چروتي سړی کټ کې داسې کیني او هغه سړی راغلی د سره لاس میلاوی دی او داسې به یي ده ورته دا خپه داسې کړې ده خی ده یا ګسه ده هر یو ده او هغه دې خپې باندې لاسونه کېښلوي وعلیکم سلام لعنت ستا په دې غریبه یا په پیدا کېدو غریب خدای کوي دا دله چا کړې دا بې غیرته چا کړې وچه خوره بې غیرتو مکو د بې غیرتو ځای جنت کې شتې نه نشته یې رونو که چا ویلي دروغ درته ویلي دوکه یې در سره کړې ده پوه شوې نه 60 ماړه وه تا ته څوک خبره کوي رور خدمت ویلی شي تا سره څوک میلاویږي لاس میلاو کوه سره 60 ماړو دا د الله خوښ نه لا يحب کل مختال فخور مختال چې چال د تکبریانو کوي فخور چې خپل صفت کوي دا دواړه د الله خوښ نه چرته خپل صفت باندې کوي منګه دا وای منګه جزان منګ کمزوري منګه جزان منګ کمزوري منګ بیوسا منګ بیاسری بیا ورته پزماګه کې مس مس باندې ګرځي زما بچیا الله ته د مس خلق ځان ته مس مس وینو مس خوښ نه دي دای بچیا منډي مو رو روزه ابي بچیا خپل आवाज کم کا بد پاوازونو کی आवाज د خر دی لقمان زوی ته نصیحت کړل تب خپل زوی ته نصیحت وکړي پښوی نصیحت وکړه حضرت ابراهیم د پلار نه شروع کړل واذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کا قرآن کی واقعات ابراہیم علیہ السلام دے صدیق نبی رشتے ہیں اس قال لابی پلارتے ہوئی یا بتی او بابا جی ولی عبادت دا چاکے چنا اوری نو نوینی نو ندنس شیلر کولشی یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن یا بتی یا بتی یا بتی حضرت اسماعیل واقعہ قرآن ذکر کی وذکر فی الکتاب اسماعیل
یاد کا قرآن کی واقعات اسماعیل علیہ السلام، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اهله بالصلاة والزکاة. د خپل حالت د مونځ وي، د خپل حالت د زکات وي، توم د مونځ وایه خپل حالت د زکات وایه، خپل ذمہواریان ادا کړئ. کنه خیر نشته، خپل ذمہواری ادا کړئ، خیر نشته، پوه شوې، خیر نشته. خیر نشتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې حکم راغی وانذر عشیرتک الاقربین، نبی علیہ السلام راغی لور ته आवाज کو زما لوري فاطمه دا بنوای چې د محمد لوریم صلی الله علیه وسلم او زب جنت تلاړ شم. بچای کته دنیا غواړي، دنیا غواړي او غواړه مانا من مالی ما شئتی، لیکن یاد ساتا فاطمه انقذی نفسک من النار. دنیاوی فیده رسول شم، دا آخرت ایس نشم رسول او فاطمه دا بنوائی چه زد پیغمبر لوریم نو جنت تبازم، نا دا با لوری دا بنوائی. پوشوی ترور تر آگئی ورتے او فرمائل او زما تروری انقذی نفسکی، انقذی نفسکی من النار، زان د جانم د اورنا بچکاو زما تروری. لا املکو لکی من اللہ شیئا، تالز واقدار نیم او تروری دل تخ کول شمال تایس نشم کولے. بیائی بنی ہاشم تا اعلانو کو او بنی ہاشم، آیت نزول نبی علیہ السلام پا گرزے دو شخا لور تر آگئے وے لوری عمل سر رازا او تروری. بیا قوم تو رسید او بنی ہاشم، بیاوی او بنی عبد المطلب، بیاوی او قریشو. ہے قریشو زان ٹک کا رازائی. نبی علیہ السلام فرمائی ہے پلار خپل اولاد لا بہترین تحفہ دا ادب نا آخواسی شین ندے ورکڑے. لوی تحفہ دا پلار دادا چخپل بچی تا بہترین ادب اخلی. زمان اولاد کی ادب شتی، ادب پیجنی نہ سیوا نہ نہ. شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ فرمائی چھے پلار لپکار دی لالچ سر دے پا بچو دین راولی. آ بچہ دمرہ انام براکم تا چھ پینزہ وقت امامتے سر مزک دمرہ انام بدل در. انام اللہ اکبر. پا جہنم چکمی فرشتی مقرر دی بے انتہا غٹی دی، بے انتہا غٹی دی. د یو اوږې نه بلې اوږې پورې 200 کالو منزل دی، داسې لویه باډۍ خدای ورکړي. دا چې تا داسې راونیسي که نه نو پنجره به دي کړي. دوی په غاړې ډیپټي ډېره لویه ده، د دوی باندې الله ډیپټي ډېره لویه اخې ده. دقسې دوی له طاقت هم ورکړی. علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم. دا اللہ نا فرمانی نے کئی خلق کوئی فرشتے ہوئے ادھا سے رالی علتا تی زنا وشلا دا چلو شو دا چلو شو اب گند اوغارا و بلا دی اوغارولا. قرآن وی فرشتے ہوئی لا یعصون اللہ ما امرهم، فرشتوں نے گناہ نکی گی. تس بلا کئی بکواس غرائی چکم دے، فرشتوں گناہ کھڑے دے. اللہ اکبر. نو دا ہر چا ذمہ واری دی، ہر چا ذمہ واری دی سیوا. چا دا کڑی خوشحال بھئی دلتاؤں التاؤں. چا تپوس کڑے دے عربونا وی زمنگ دلتا وہ دیری دی. یو دیرہ کی مثلا یو سڑی دلتا غمو شو، پلار یا مور یا زوے یا سکرور پاکستان کے مڑ شو.
نو هغه و دیرې دي نو دې یوې دیرې له دا نور چې دي دې پوره دیرې کې 30 کسان دي غم خو د هغې یو شی که نه دې ټولې دیرې والو له دا نورې دیرې ډوډۍ کوي دا خو دین نه دی ورور دې دیره کې مثلا د 2 غم شی دی د 3 شی دی چې 25 دي نو 22 کسان بېغمه دي که نه د 3 غم شی دی 22 د 3 له ډوډۍ نشي ورکولی چې د دې په ځای ورته 7 دیرې به دوله ډوډۍ ورکوي 3 ورځې لګاتار به ډوډۍ اصل کې یو شوا روز اسلام کې ډوډۍ درونو یو شپه یو ورځ دا خو یو شی جوړ شوی دی چې وایي 3 ورځې او 6 ورځې 8 ورځې نور څه کوې ډاډسن ډکو ماما زامنو چېرته دا ما لوړی څه چل دی وی دا جي غم شی و هفته مخکې ما چې شمار کړه نو پیپسیانو 3 کارټنې دي 2-3 تروړې چاول دي ډالډې هغه 14 کیلو هغه بالټې چې هغه دی دغه نه سره فروټو کریټونه دي ورسره مې ته غم ډوډۍ هفتې وروستو یا دوی زموږ نیکه له راوړې وه دې ځای کې مسلمان تپوس کوي چې دا اسلام دی نه نو بیا حق حیرانی ټک ټک ګوري بیا ته نه خلاصېدی شي نه څه نو د 7 دیرو د ډوډو ضرورت نشتی دا یو ناروا رسم د ځان نه خلکو جوړ کړی دی 3 کسانو غم شیری دا نور دی ولور کې ډوډۍ که نه د 2 ته د 3 کسانو ډوډۍ څه ګرانه ده وردي کې دا د ځان نه جوړوي ګرانه به شي درته سال ته اوس مزدوریان هم زیاتې شي ده څه پکې ته دا شی شروع که او جو مزې کوئ ځان چې څنګه یې کوئ ټیک شوه مزې کوئ چې څنګه یې کوئ بله خبره دا ده چې زمونږ یو جج جوړ دی جج فایز عیسی څه ګستاخۍ به هم کولې لنډه دا ده د بټګرام نه هغه ته به څه اثر ورسېږي خو موږ دا وایو دغه جج دې معطل کړی شي قادیاني نظریې والا دی هغوی تلې ته ګیټۍ غورځوونکی دی موږ په پاکستان کې جج قادیاني نظریات والا منلو ته تیار قطعا نه حکومت یې وایي هر څوک چې وایي موږ یې منلو ته تیار نه یو زمونږ وس کې دا ده موږ هغه جج د سره منو نه موږ یې نه منو که دا جمهوري ملکی نو حساب وکئ ووټ پې وکئ چې د دې د قادیاني نظریاتو والا سوره ووټ خیږي او دې خوا د دې نورو سوره خیږي دې کې څه مسلکي څه اختلاف خو نشته دې کې خو چې څه مسلمانانو فرقې دي په دې کې ټول دي چې قادیاني سور کافر دی د نبي نه وروسته بل نبي مني موږ د نبي نه وروسته بل ملعون منلو ته تیار قطعا یقینا نه یو او هغه چې کوم شهادت نوشکر دی په ټټۍ کې مردار شوی دی هغه ستا نبي دی جوي دی که پوه شوې موږ داسې بې غیرته نبي منلو ته تیار نه یو زموږ نبي باندې آخري کتاب نازل دی آخري نبي و د هغې نه خوا موږ د چا نبوت منو نه دا دوی چې پاکستانیانو چې کوم نبي و د دوی زوی لیکي رونو وی زمونږ پلار دومره ساده او 10 کار له به لوټه ګرځوله او په ګوړه مینو نو یو جیب کې به ګوړه هم ګرځوله نو د سادهوالي نه کله به ګوړې سره دغه نور کار وکړه او لوټه تناول فرما لیتے تھے لعنت ستا په دې تناول فرما لیتے تھے نبی دومره بې وقوفي راشه تا ته د نبیانو تاریخ وښیم موږ دغه جج د دې منلو ته تیار نه یو زمونږ ته نه بایکاټ دی بټګرام مسلمانان چې څه دي د دې علاقې هېڅ څوک د دې منلو ته تیار نه دي اسلام آباد کې 2 موحدین ډېر چې د موحدینو ملګري هغه